بسم الله الرحمن الرحیم. او په ټول ملک کې د بازارونو د کمپین او کیمپونو په ذریعہ باندې د ارباب اختیار غوږونو ته موږ د پاکستان کومو ناګو مسایل رسول غواړو او د دې خبرې اظهار کوو چې پاکستان کې چې پوره کال یو بهترین ور هغه پړقېږي په یو ملک کې په دې پاکستان کې چې میگا واټ بجلی پیدا کېدی شي په دې پاکستان کې د کویلې ذخایر موجود دي چې د هغې نه بې پناه بجلی پیدا کېدی شي او خپله د دې پاکستان ساینسدان سمر مبارک وایي چې د تر د کویلې نه د پاکستان له دونه بجلی پیدا کولی شم چې 35 په انبار کې اضافه کوي او دې وخت کې بې پناه مهنګایي شروع کېدونکې ده او د دې بجټ دا ظالمانه بجټ چې په خپله باندې وزیر اعظم د دې خبرې اقرار کوي چې دا بجټ IMF تیار کړی دی عالمي مالیاتي کومه اداره چې د هغې تیار کړی دی نو چې د کوم ملک بجټ په خپله باندې د هغې قانون ساز اداره نه تیاروي او نه پاس کوي او بیرونی اداره د اقوام متحده مالیاتي اداره پیش کوي د هغه ملک د مسایلو نه ظاهره خبره چې کمې به نه راځي اضافه وپکې کېږي خاص کر د بجلی دا صورتحال دی چې نن عوام په روډونو باندې راوتي دي خپل بیلونه یې غاړې ته اچېلي دي او د دې خبره اعلان یې کړی چې دا بیلونه داخلول زموږ د دسترس نه بهر دي او سوال پیدا کېږي او 14 قسمونه چارجز په هغې باندې او اضافي چارجز په هغه بیلونو کې په عامو شهریانو باندې راځي کرپټ مافیا کرپټ جاګیردار او سرمایه‌دار او وډیره او چودریان په دې پاکستان باندې د 15 کالونه حکمراني کوي او د دې حکمرانۍ په نتیجه کې عام شهریان د عذاب سره مخامخ دي دا افغانستان چې 14 کاله په جنگ تیر شو خو نن د افغانستان روپۍ د پاکستان نه سیوا د اکانومي مضبوطه د امن و امان په لحاظ عام او د ترقۍ په لحاظ سم بنگلادیش 71 اوسېږي د هغه اکانومي د پاکستان نه مضبوطه ده او پاکستان د کرپشن په ګرداب کې چې څونه څوک لوی کرپټ دی هغه د پاکستان په کابینه کې ناست دی او د پاکستان سربراه دی اختیار د دې بجلی په مټ کې ان څونه عجیبه غوندې نظام دی چې 35 کروڑ یونټې د اشرافیه دا د وابډا اهلکار دا آفیسر د مختلفو محکمو ادارو دا مفت استعمالي په پاکستان کې او د هغې زور او بوج په عامو شهریانو باندې پریوزي هغه معاهدې د IPP څخه کړي چې کوم انډیپینډنټ پاور پروډیوسر ادارې دي 1000 مې رسولی شي دې وجې نه بیلونه ګران شو بجلی ګرانه شوه لوډ شیډینګ دی 15 غنټې لوډ شیډینګ دی او د هغې په نتیجه کې زموږ پاکستان یو بدترین صورتحال ته مخامخ دی دا پاکستان کې د جاپانیانو چینیانو په لاس کې دی نن به د ایشین ټایګر جوړ کړی دی دنیا په لحاظ سره نو نه د دین په لحاظ سره ترقي وکړه چې د خلافت نظام پکې قایم شي او خوشحالي امن او سوکالي راشي او نه د دنیا په لحاظ سره ترقي وکړه او پاکستان د دنیا په قرضترین او کرپټترینو ممالکو کې شمار دی دیو جن امیر جماعت اسلامی په 12 تاریخ باندې اعلان کړو د پاکستان د قوم نه اپیل کړو چې ډي چوک چې نوې نومې غزا چوک دی هغې ته به د پاکستان ټول شهریان به راځي او هلته به دھرنی تر هغه پورې به جاري تر څو پورې چې قوم ته ریلیف نه میلاو شوی والا تر چترال او خیبره پورې ټول شهریان اسلام آباد ته ځان به رارسوي او دا به نه ختمېدونکي دھرنی تر هغه پورې به جاري چې د هغې په نتیجه کې قوم په بغاوت کې او راپاسي به د دې وجې نه موږ له قوم نه اپیل کوو چې په دې ورځ باندې 26 جولای باندې د پاکستان قوم بیدار شي او د دې لړمانانو د دې اجدهاګانو نه چې د عمل کې په دواړه لاسه باندې لوټ کو